أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة الدخان شپږ آیاتونه واغوستي دي. تیرې جمعې نه زموږ بحث او د شعبان د میاشتې فضایل هغې سره متعلقه مسائل د شومې قسمت نه بدقسمتۍ نه موږ هره میاشت کې هر هفته کې بلکې هر ورځ کې بدعات پیدا کوو. بالخصوص دا د رجب او شعبان میاشت یا د رمضان میاشت وروسته محرم او ربیع الاول په هره میاشت کې څه د څه شی داسې شته دی چې هغه د بدعات زمره کې راځي. کم علماء کرام چې حق پرست دي د هغې خپله ذمهداري پوره کوي او قوم ویښوي چې دا څیزونه ټیک نه دي، درست نه دي، دا غلط دي. او د هغې وجه دا وي چې کوم کار د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرامو زمانه کې او د تابعینو زمانه کې تبع تابعینو زمانه کې د دین په دور د هغې رواج نه وي، پیژنګلو یې نه وي، نو نن د هغې کول دین نه وي بلکې بدعت دی. شعبان سره متعلق موږ څه بدعات مخکې ویلي دي. نن چې د کم بدعات ذکر کو نو هغې ته شب براءت او کتابونو کې هغې ته لیلة الصک هم وایي. صک یعنی د جهنم نه د ازادېدلو شپه، د عذاب نه د ازادېدلو شپه، لیلة البراءت د براءت شپه. دغه خلقو اردو ته کړی دی د شب براءت، فارسی دی. زمونږ خلک یې شب براءت نه وایي بلکې شب برات ورته، شب برات. دا برات دی، تنهایی، جدا کېدل، یو طرف ته کېدل. نه د شعبان تقریبا اتم یا نهمه ورځ وي، بله هفته کې به دا مناویږي پاکستان کې. او یوازې پاکستان کې نه بلکې هر عجمي ملک کې به دا مناویږي، عربي ملکونو کې دا نه وي. د دې وجه دا ده چې زموږ خلک کیسو پسې روان دي، کہانیان دي له خوند ورکوي چې فلانکي بزرګ به داسې کول او فلانکي بزرګ به داسې کول. حال دا چې د دین مزاج هغه دغه نه دی چې مشرانو څه کول، د دین مزاج دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کول. قرآن مجید بار بار فرمایلی دی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. کله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. کله فرمایي څوک چې اطاعت د رسول کی فقد اطاع الله، من یطع الرسول فقد اطاع الله. او کله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. خلق اصل نمونه پرېښوده، د شریعت او د دین را رسون کې پرېښود او د یې په ځای فلانی بزرګ وي او فلانی بزرګ وي، فلانی بزرګ وي او فلانی بزرګ وي. او که چېرته حدیث طرف ته لاړو شي بالفرض، هغه حدیث به یا دروغجني، منګړت وي، موضوع وي، یا به چېرته کې یو مرسل روایت دی ضعیف او د هغې په بنیاد باندې به فضایل ثابتېږي. علمیه دې ملکونو کې دغه دا هیڅوک نه وایي چې د یو څیز په باره کې الله تعالی څه فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي.
یا د صحابه کرام ربیه سو د ایمان تای سوګلو بس هر سره وی زما پیر بلاسه کول او زما استاد بلاسه د دې نه فرقې جوړې شي د دې مطلب دا نه دی چې سړی ورچا خبره نه مانی او دایم مطلب نه دی چې چا مشر بي عزتي وکړي نبی عزتي مقصد دی او نه دا غي د اتباع نه مخړو لیکن دا خود لی چې لومړی د دین بنیاد قران دی دویم حدیث دی ورسره صحابه کرام اجماع ده او بیا د ائمه کرام اجتهاد هغه قیاس چې هغه د اصول مستمد دي د دې وروسته د چا د خبرې شرعي حیثیت نه اګار شو دا ټول علماء کرام زوځي اصول شاشی کې وایي نور انوار کې وایي حسامی کې وایي اصول بزدری کې وایي لیکن دا اپلائی کوي نه دا یو مثال دا د ليله البراءت فضیلت ده د شب قدر خلق دی میاه د شو قدر وایي دا که ته وګورې نو دا د قرآن مجید نه یو قسم بغاوت ده د قرآن مجید د آیت کریمه چې موږ وایو چې ان انزلناه فی لیلة مبارکة یقینا موږ نزول د قرآن مجید شروع کړی دی په برکت والا میاشت په برکت والا شپه کې فی لیلة مبارکة دا رب برکت یو شپه وه هغې کې د قرآن مجید نزول شروع شوی نو سوال نه دی چې دا شپه به کوم ځای کومه میاشت کې وي دا فیصله بایا زوت کو او کدا فیصله با الله او دا رسول کوي څوک به تعلیم ورکړي چې دا کوم شپه کم ذات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی الله تعالی دا خدا فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان میاشت هغه ده چې په کې د قرآن نازلېدل شروع خدا قرآن متعین کړه چې د قرآن د نزول میاشت هغه رمضان المبارک دی شپه کومه ده د شپې دپاره دوه آیتونه دي یو د آیت کریمه دی چې انا انزلناه فی لیلة مبارکه یقینا مونږ نزول د قرآن شروع کړی دی په د برکت په شپه اور سورۃ القدر کے فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر دا یو شپه ده خو دلته سورۃ الدخان کې ورته لیلۃ مبارکه وي برکت والا شپه او په سورۃ القدر کې ورته شب قدر وي لیلا شپې ته وي لیل او لیلۃ فارسی کې ورته شب یو سره چې شعبان ته شو قدر وای شب قدر استاد څه خیال دی د قرآن منیو دا غلطه دومره عام شي د بعضې مشرانو خپې خلکو دومره کلکې نیولې دي که نه چې کاغه جهنم تبدیل دی وایي زه ورسره لاړ شم خو مشر نه پرېږدم دا رویه بالکل غلطه ده دا ناجایز ده قرآن مجید تعارف کړی دی د لیلۃ مبارکه چې دې ته لیلۃ القدر هم او برکتی شپه ولې ده نو خلکو یو روایت موند دی سنن ابن ماجه کې یو روایت دی ته مرسل روایت دی یو داسې حدیث وي چې مثلا ابن ماجه رحمه الله د خپل استاد نقل کړی دی هغه د خپل استاد نه هغه د خپل استاد نه میرس کې څه کټینګ نه وي انقطاع نه وي ارسال پکې نه خوش نه پرې خودلې شوی دې حدیث تا حدیث مسند وای حدیث صحیح ورته وای لیکن کله کله دا شي چې یو تابعی دا وای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعی دا وای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو تابعی ہوئی هغه چاته چې هغه صحابه کرام لیدلي دا ٹھیک ده لیکن د روایت د پر دا ضروری ده چې دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدل د تابعی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میز کې کړه یو ډول پرې څه سبب ده بده نو کدا کړه بل فرض صحابي وی نو بیا په ټیک ده او پته هونه لګیږي او که بل فرض دا کړه سوک تابعی وی نو روایت باندې بیا غیر اعتراض راځي دا سے روایت تا مرسل روایت ہوئی اور دا ضعیف ہوئی دے اس حیثیت نہیں دین کو مسائل مراسیل دا تابعین ہو دے اس حجت بازی نہیں بدے کیوں کس مراسلی کو تابعین ہو کے جداغی مراسیل محدثین صحیح تصویب مراسیل د زهری یا د نور بعد خلق مراسیل کریخ هغه د هوا غوندي بس بیکار دی یو مرسل روایت ده خلق دا وایي چې د فلانو مذهب دا چې مرسل روایت قابل قبول ده دا ټیک نه موږ ته تفصیل معلوم ده چې د بعض علماء په نسبت باندې مرسل روایت د هر چا قابل خدا مرجوح قول دے غلط ہے مراسیل دا صحابہ کرام حجت دا تابعی مرسل روایت حجت نہ دے تو دی وجہ امام مسلم دا خپل کتاب صحیح مسلم مقدمہ کی لکلی دی کہ دا محدثین آخری قول چپاگے باندے اغیر تقریبا متفق دی اگر دارے چھ مراسیل حجت نہیں بولے پدے کی یو راوی پٹ ساتھ لے شوئے دے اگر راوی سقر راویم کے دیشی لیکن اگر ضعیف ہم کے دیشی تو دیو جناب مرسل باندے حجت نیول راس مناسب کار نہ تو یو مرسل روایت دے پسنن نواز کے چھ پدے اشپا کے دے کم دے نیٹی لکی نیٹا لکی چفلان کے وہ جنتی ہو کفلان کے وہ دوزخی او سڑے لا پیدا شوی نہیں ہو پدیش بابانی لکی کی جدے وکلم نہیں دا روایتون خلق بیان نہیں تو آیا کتا دا اللہ نے یہ رہی گی تو لگ دا روایت کو رکھ چاہیا دا روایت صحیح ہوں دے او کچنا اسے چاڑ دو نوشتے دا علمی میدان کے پا علمی حیثیت باندے دے روایت سے حیثیت نشتے دا مرسل روایت دے بلکہ محدثی دے تو موضوع ہے دامن غلط روایت قرآن مجید دے باب کی جسوئی نادانوی چدا پا شعبان کی گئی دا لیلتم مبارکتن دیتا لیلت القدر شب قدر ولی وی قرآن مجید منے جملہ دالتا کی چی لیلت دریب جملہ دا دریب آیت چی لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یعنی شب قدر دا میاشنا رمضان کی چکہ مرادی شب قدر اغلا دا عزت شپا خیر من الف شہر دا 1000 میاشتنا دا رمضان کے رضی قرآن مجید دا فرمائی دا رمضان کے رضی لیکن دا قرآن نزول شروع شہر ہے رمضان کے دا شعبان کے رضی وہ زمین دخل کو کار رہا ہے کہ صوفیاء کرام سو ہوئی گا پیر صاحب سو ہوئی انا غلطی ہے ذکری ہو مشورہ کرے دا ہے جتا ہوئے دا کتابوں نہ ہوئے ہمونگے دا صاحب قبر نہ نیخ پنے خواہی دا گمراہے دا اس نے نہیں اڑیر پخوانے دی اور دا دین سرا سرا موازی سبا دے خلق چلی گی دا سی داوتے بہتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مثال دا دو خیمہ چاہے دے دور صوفیہ دین نسو مجلد تلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائل سنن نبی داود وغیرہ کے حدیث را دی کہ اللہ حد لنا والشرک لغیرنا
موږ د پاره لحد کې خخول بهتر دی البته د نور چا لپاره شک وغیره اوس چې ګورې دی یو ځای کې به ځمکه نه غړي شګلوړې به نه وي لحد به پکې کېږي او هر چا دا یو فیشن جوړ کړی دی چې دې شک والا وکړه دی کې ګناه دی جواز د ضرورت په وخت کې ځمکه به شګلوړې نه وي او چا ته چې ګورې تابوت به یې جوړ کړي دا سره به بلکہ خلق عجیب و غریب خبری ساتھی اس بعضی پیرانے رزمہ کے دپاسا یخی دی اگے چاپیرے اور گٹ یخی دی او خبری پہ ہوتی اتے روزو کے برائے ہو جائے کہ جو پیر سے مرشے ناگے چپرکٹ بانے سنگو رہا کزے وسرم یخی دا مسلح وسرم یخی دا اگے دپاسے خبر جو سوال آئے کہ صحابہ کرام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمکہ کی خخکڑ ہو کنا کٹ مبارک والی ہے دا سنگے پیری مرید دا ادھا دین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر متفقو چی دا آگا جسد مبارک دا آگا جسم مبارک آگا خورو کے پٹ کلیش لیکن نن پیر آگا رے چی دا آگا کار خرابی گیا تپوس چیتے ہو گئے جی آواز باور اور موز لبرا دا جاہلان مریدانی مندی دی بس ایوان اخبال خدای شاہد دی بولے مڑے آواز ہو رہی دے جوندو مڑے آواز ہو رہی اختلاف کرے اور صرف پدے کے جو سلام ہو رہی بالفرض یا رخبوں کے شار ہو رہے احادیث میں لگا دو ثبوت ہے کہ سو قائل نہیں ہے دغه دو سزلو قائل نہیں دا ہر چیز اوریدل دیکھو سو نہیں قائل البتہ نن رسمی مسلمانان دے قائل نہیں جو ارسا د پیرانو بیچارهګانو حالت دغه د مرید به صحابي زموږ د پارا نمونه صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر تچاچ پا اللہ ایمان بھی اور یوم آخرت ایمان بھی داغر پارا نمونہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسوک نمونہ نشتا دا زموک داخل کو خلین وزی خبر ہے فلانکے زمان آئیڈیل قرآن ہوا ہے جستا تا آئیڈیل وقت آئیڈیل یو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلسو کا آئیڈیل دا مسئلہ دے شخصیات وارے کرے دا فلانے افلانے دے وزو سنم سروے استاد نم تک لگولی افلانے دا سے دے افلانے دا سے دے منگ بیاج بندی یا مغنی غسل کا لپس با تو گورے جی دے ملک و بالکل سو مسلمان نہیں دا بٹور سو گیا بھی سو کو بجے مونږ یو کس ویلی دا چې هغه قرآن او سنت ته دعوت وکړي هر سړی ځان ته دعوت وکړي چې زه څه کوم دا ټیک دی دا نه وایي چې قرآن کې څه دي او په احادیثو کې څه دي دین د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څه دی او هغه څه وایي د هغې اتباع څوک نه کوي د شعبان دغه میاشت پنځلسمه ته به وګورئ هغه خلک چې هغې فرض لمونځ نه کوي ټول کال فرض لمونځ نه کوي د شعبان په پنځلسمه باندې به جومات کې خلکو بلکونه بل کړي جومات منی تو ویلا نائی خانا یو ځای کې پړت پروت بل ځای کې پړت پروت دا جومات وقار دی علم کم د خلکو جومات کې که ته خوبصورتی پیدا کې هغه د جومات د شان مطابق پیدا کې پرېرې پکې لګېدلې تو دا جب تو واده دی د چا کور دی بس د الله د کور احترام نه دی دا اللہ کور پہ عبادات باندې خپل ښکاري دا په لایټونو خپل نه ښکاري دا الله کور په سجدو لګولو باندې خپل ښکاري
تو قرآن مجید په تلاوت کو لخري تو قرآن درس او تدریس باندې کو لخري په ظاهري سيزونو باندې راخ کو نه ښکاري یو حدیث ته اسناد کې کمزوري شته چې د آخري زمانه علامت دای چې د خلکو جماعتونه وي عامرتون ډېر خپل آباد وي چپس دی بګي او پلانې شهر وړي شهر او غامرتون خراب من الهدى شار وي اصل کې هدایت به بګي نه مونږه دور کې تیری تو قرآن د سپیکر نه د الله او د هغه د رسول د اتباع خبر نه بلکې د فلانی اتباع وکړي خپګي هم دا ګناه ده جایز اجتهادي مسائلو کې سړی چا پسیزي دلته خدا خبره نه ده دلته کې غاری او سړی د هر حدیث لپاره خپل چشمه لګي ازه خیم ته ان شاء الله نن د لوی خلقو د عباراتونه چې دا تفسیر چا کړی دی چې دینه مراد د شعبان 15 ده تو خلقو دا غبره کې څه ویل زموږ د خلقو کې دا مرز دی چې لوی سړی غلطي کوي تعالی او خپل لاس دی دا مو آیا ولې باندې داغه چې دومره فالوورز دي او داغه اتباع کوي نو زما ذمہ داری نه چې زه خیر دا خبره غلطه عالم ذمہ داری نه چې تعالی خپل باندې لاس کوي تو دا خبره کې پیرانی پیر رحم الله کړي غلط ہے او کداغه نه وخت عکرمه کړي نو مې غلط ہے دا دماغ وغړټونه وکړه دی د لیلۃ مبارکۃ مراد د رمضان لیلۃ القدر نه اخلي بلکې دې نه مراد د شعبان 15 اوس موږ ته د ګستاخی نه کوي موږ چې کوم استادانو وکړي او زموږ تربیت یې کړې دا غي موږ ته یو خبره کړې هغه دا چې کله یو سړی عالم دی مسلمان دی او یو داسې خبره هغه ته منسوب شو چې هغه د قرآن او حدیث خلاف تو تبا عالم پسې خبر نه کې غلطي خو وو کې جلا شي غلط خدا به وې چې دا خبر هغه ته چا غلط نسبت کړل دا به عزت نه ده هغه پسې خبر نه دی کول بلکې دا هغه د رائے تقلید ده رائے غلطه او د غلطه وجه دارا چې د الله د کتاب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دا د حدیث خلاف دا د سنت خلاف الغنیه کې ډیر شی فضائل بیان کړی د شعبان حالای دا اس حیثیت نشته شرعي لحاظ سره نه دي ثابت او دا غي احادیث ضعیف منکر یا موضوع تو دې سلسله کې مفسرین سوئی محدثین سوئی اسی کتابونه ډیر وي آرام دړیو خلک وي یو لوی عالم چې ټول خلق پیژني حافظ ابن کثیر رحمه الله دا تفسیر دی تفسیر ابن کثیر سورۃ الدخان دا دولسم جلد ہے صفحہ نمبر 334 دیر آیت کریمو لکی انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ ودیلان دلیگی چھ من قالا انہا لیلۃ النصف من شعبان کما رویا عن عکرمہ فقد ابعد النجعتا سوک چداوی چدا دا شعبان پی لسم میاشتا تو دا سڑے ابعد النجعتا دا محاورہ دا بلکہ ضرب المثل ہے نجع اور رجع دو الفاظ بھی زاڑا عرب دا استعمالی دا عرب خان گڑے ہو بھی گئی ابا چکل سریدل گیا با کم شو ابو با کم شیر دو بو گیا پا تلاش کی باغی لرت لگ شو کل کل بدا شو چی او زیبانے میں یقینو جیسے کہ وہ بئی گیا با می لیکن اگر سفر با محض یو تکلیف دہ سفر ثابت شو سبونا نائی وقت باغی ویل ابعدن رجعت ایتاها غریب ډیر ستړی شو
خاسر نامراد او ناکام واپس یو عرب نه چا تپوس وکړو چې تاسو ساروي ستاسو ډېر زیاتې داولې هغه یې مونږ هم نجعا ډېره کوو یعنې د اوبو دارنګې ګیاګانو لپاره لرې ځو چې واپس راځو رجعا نو بیا طریقه مونږ ته مشرانو دا ښودلې ده چې نارینه څاروي خرڅوئ او زنانه ځان سره ساتئ په دې وجه زمونږ ګډې بېزې اوښان ډېرېږي دا پکې د زمیندارۍ یو نقطه ده چې کوم زمیندار یې هغه په دې عمل کوي نو رجعا او رجعا دا دوه الفاظ استعمالېږي دا ضرب المثل دی د حافظ ابن کثیر وایي څوک چې دا خبره کوي چې دا لیلة النصف من شعبان دی لکه اکرمه ته منسوب ده فقط ابعد النجعه دی ډېر لرې لاړ خو نامراد ده صحیح پوه ځکه فإن نص القرآن انها فی رمضان د قرآن مجید نص دا دی چې دا رمضان کې ده ته شعبان کې دا ثابت دی د قرآن مخالفت کوي پیغمبر نه کوي بلکې د قرآن مجید مخالفت کوي یو بل عالم دی آتا امام ابن العربی وی احکام القرآن کې څلورم جلد صفحه 1690 وجمهور العلماء على انها ليله القدر دا په دې وایي دا خبره چې هفته پس پتا سو ګوره اخباراتو کې میډیا باندې رسائلوں کے مضامینوں کے وخلق شب برات فضائل بیانی تاسو چې مخکې راته خبرې چې دې شپې په فضیلت کې هیڅ شی نه ده ما سوا د دینا چې په دغه شپه باندې الله رب العزت د بنو غنم د قبیلې د ګډ ویزو د وړې او د هغې د ویښتو برابر خلک یہ فضیلت ثابت هغه کې هم د محدثینو اختلاف دی ابن جوزی اور نور متقدمین دے حدیث کا موضوع ہے لیکن حقیقت ہے کہ دا موضوع نہ ہے تحقیق دارے دا حسن درجے کے لیکن کمال دارے کہ د دومره فضیلت باوجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے په صحیح حدیث کې د دیش په خاص عبادت نقل نه کړي عجیب خبره او بیا دا چې زمونږ د خلقو لپاره په دې کې څه فایده ده حدیث چې پوره ووایي ته سم به شي ستا به طبیعت مزیدار شي ایک دوه جملې نورې لیکلې چې ډېر خلک معاف کی لیکن الا مشرک او مشابه د چا زړه کې چې شرک وي د چا په عمل کې چې شرک وي هغه به اول ځان د شرک نه وباس کله علی رضی الله عنه د چغوي او کله پیر بابا د چغوي دا حرکتونه پرې ده دا پنځپیرانو مسله ده چې تا ته یو سړی وي چې یا الله وایا یا پیرانی پیر مو وایا د خلکو څه جواب وي دا وایي دا مسلمان دی وایي نه دا الله نه سیوا د بل د نوم منښت چې کی دا خو مشرکانه عمل دی دینا بخی ادویم مرض نن سل پسل و خلقوں کے موجود ہے علماء کے موجود ہے یہ تو شاہنہ ہو جائے بغض کم سڑے چی دا آغاز لکی دا مسلمان خلاف شاہنہ دا بغض ہے انا بخی دا پا منظور نا بخلی کی کسی چی دا بشپرون لما وہ بخی دا حدیث بیا پورا ہو رہا دا عالم سرادہ لگی وہ لے لگی ادنا لگوان نہیں اثر ډېری قلم کې زور ډېری خبره کې زور ډېری لابل بابا دې شپه نه راځي کله اصله عوامو کې دا چلی چې د یو سړي ګوره دره کې دی لګي او ځان له بغله جوړ کړه زمان نشته اس به سبب وبخړي د یو دکاندار کار رواني د بل بند رواني د باغ خلاف شي رونو کې دا مسائل او شحنه ده سړی ځان بخیل او پکار دی چې حدیث پورو شرک پرېدا او شحنه پرېدا الله وتاو تو فضیلت ثابت دی دغه شپې دغه فضیلت
لیکن د دې څه عمل نه ثابت چې ته دا کار وکړه دا چل وکړه. البته دې حدیث باندې چې سوچ وکړې نه معلومیږي دا چې سړی د شرک نه برات جداوالی دی او مسلمان سره دې نالګي نه پیدا زمونږ و چې یو سړی خپل کمال بیانې کړه نا به وایي زما پلان کې سره پیغمبري سلام مبارک تو مسلمان ہے پتا کہ وہ کافر کے سب رکھ دے مت فرق بین کا بین الکافر. حدیث کے خرادی چې مسلمان هغه نه دی چې بل مسلمان ته مخامخ شي دواړه یو بل نشه کوي. مسلمان له جایز لري چې درې ورځې د سیوا د خپل ورور سره خبرې اترې وکړي. کوم شی چې ضروري دی هغې طرف ته نه راځي نورو خبرو کې نه ښه دی. دا شحنو والا نه وخي دی وی بعض خلق دا وی چې انها ليله النصف من شعبان وهو باطل. دا خبره باطل غلط لأن الله تعالی قال في كتابه الصادق القاطع. الله په خپل رښتینی او قطعی یقینی کتاب کې ویلي دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د قرآن نزول پر رمضان کې شروع شوی او ته په شعبان کې شروع شوی. ډېر سخت تنقید د کړی دی امام ابن العربي او د دې نه ډېر یو سخت تنقید ابن دحیه رحمه الله کړی. دا ډېر زبردست کتاب دی. الله هر کار کې حکمت موږ ډېر لیټ منوش. د توي العلم المشهور في فوائد فضل الايام والشهور. د میاشتو د کلونو په باب کې د څومره احادیث دي هغې باندې دې سړي کار کړی. درې جلد کتاب دی او دا عالم دی د اومې سره 633 هجري کې دی وفات شوی. د دې جملې لږه سخت دي. صفحه 574 کې لیکي من اغرب ما رواه بعض المفسرین فی قول اصدق القائلین. بعض مفسرین یو قول نقل کړی ان انزلنا فی ليلة مبارکه چې انها ليلة النصف من شعبان. دا مزاج لږ سخت دی. دی وی وما ابعد من قال هذا من الايمان. کوم سړی چې دا خبره کوي چې دا د شعبان 15مه ده د ایمان نه سمجھ لري. ما بعد فإنه مكذب للقرآن. ده قرآن دروغجن کوي. قرآن وی رمضان میاشت کې قرآن نازلېدل شروع شي دی وی شعبان کې شروع شي. کفر وجه ده هلته به ټول لګیایي مریم غړی به اوږده لنډه کوي فضایل به ثابتي چې یو قول دا دی. دا قول غلط دی. لیکن دویمه خبره څه ده قول د عکرمه قول دی. عکرمه تابعی دی صحابي دی. عکرمه د سیدنا عبدالله ابن عباس شاگرد دی. د یو پهلو خدای چې بعض محدثین د وثاقت بیانوي لیکن څه محدثین دا لیکي چې د عبدالله ابن عباس زوی هغه لګېدلی او د کجورې یو جوند سره تړلی سختی پې کوله چې ورته یې دا خو ستا د پلار شاګرد دی. هغه ویل یکذب الخبیث علی ابي. دا خبیث زما په پلار غلط بیانې کوي. د هغه یو پهلو خو مه ګوره. اکرمه صحابي نه دی. دا اکرمه بن ابي جهل نه دی بلکې دا اکرمه بربري دی او دی صحابي نه دی بلکې دی تابعي دی او دی متفقون علیه طور قوي راوي نه دی. په دې وجه د هغه په قول باندې قرآن پرېښودل دی د کفر نه وي. رسول دی وایي انه مکذب للقرآن فإن القرآن لم ينزل في شعبان. قرآن نزول په شعبان کې ونه شو. او د شپې فضیلت شته دی دا نه چې نشته. الله په دې شپه ډېر خلک وکړي لیکن قرآن او حدیث کې موږ ته څه خاص اعمال د دې شپې لپاره نه دي ښودلي. بعضې خلک واجبه لمونځونه کوي. دا دې نه وروسته چې کومه خبره زه کوم دا ډېر درد سره کوم نهایت درد سره.
چې یو طرف ته خو زمونږ د خلکو بے بنیاد روایتونو سره دغه تعلق دی چې مناوي، او بل طرف ته صحیح احادیث سره زمونږ سره نه ده. صحیح حدیث وایي مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت، چې کله اقامت کړي شي د مونږ شروع شو نو بیا بل مونږ نه کیږي. اکه د سهار مونځ یو که د ماسپښیني که مازدیګري که ماښامي که ماسخوتني بل مونځ کېږي. دا صحیح حدیث دی. خلق څه وایي مشهور څه دي؟ هغه انګرېزانو کې د یو انګرېز مقوله ده چې دروغ دومره مشهور کړه چې خلک هغې ته رښتیا وایي، او دروغ یې مشهور کړي. هر کلي ته چې هر جومات ته نو سهار مونځ چې کېږي نو امام صاحب په مخ کې ولاړ یا شاته به خلک ولاړ سنتونه به کوي. لکه دا ولې دا د حدیث خلاف نه ده. نو هر امي به تا ته دا وایي چې جی اصل کې دا نه چې کتابونو کې لیکلي دي دا او د فلاني مذهب دی چې کله ته آخري قاعده لاندې کولی شي نو بیا سنت وکړه او آخري قاعده کې به شریک شي. زه پوره ذمہدارۍ سره دا وایم چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب نه دی، دروغ د هغه مذهب دا دی کوم چې کتابونو کې لیکل چې که یو سړی راشي او هغه ته پته وي په دې پوهېږي چې زما امام صاحب لمونځ اوږد کوي، نو که زه د جومات نه بهر لړ شم او چېرته بل ځای کې دا 2 رکعتونه سنت وکړم په داسې طریقه باندې چې ما ته د یو رکعت د لاندې کولو یقین وي نو بیا دې وکړي. دا دومره خبره چې ما وکړه داسې وکړي. جومات کې هغه نه دی قایل. تو چا اعتراضی په دې نو فیض الباری د شاه نور شاه کشمیر رحم الله دارنګه د مولانا یوسف بن نوری معرف السنن دی مذهب او تخبل معلوم شي دا دروغ وي په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی دغه مذهب نه ولې معشوم نه د قرآن او د حدیث خلاف دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت، او دې پکې شرع جوړي چې نه داسې نه داسې دا هغه بدنام کړی. صحیح حدیث سره خو زمونږ دغه رویه ده، خو دا رویه په دې یوازې ته نه یم خبر بلکې هر هغه سړی پې خفه دی چې هغه حدیث لوستلي او هغه کې څه د حق طلب وي. زما لاس کې چې کوم کتاب دی اهل علم میں بھی تذکرۃ الرشید شیخ الطائفہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا هغه حالات باندې لیکل شوی کتاب اچھا چې لیکي هغه نوم محمد عاشق الہی دی چا جزاء طالبین وغیرہ کتابونه لیکلي. په دې کتاب کې د مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله یو خط دی او خط لیکل دی خپل دی استاد دا وره دا خط چې تا ته رویه معلومه شي زموږ د خلکو چې زمونږ د صحیح احادیث سره سره رویه ده. 189 صفحه باندې لیکي اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں. مقلدین کا عوام جو کہ خواص تھی دا حنفیت کے بخت کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے کہ وقت ایسا آیت را گئی یا حدیث را گئی اور حضرت امام رائے داغی خلافی ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا پدے ہمارے ظلم کچھ نہیں بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے اول پزل کے جگم دے نالے کی پیدائش بیا صحیح پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے بیا پا حدیث کے تعویل دیکھ یہ صحیح حدیث بھائی غیر منسوخ پیدا میں کرے وہ خاص تعویل کرے بل خاص دخپل امام رائے دخپل استاد رائے دخپل شیخ رائے یہ پر خود نہیں تھا خواہ کتنی ہی بعید ہو کا تعویل عرض میں لری دا بتنگ دا زمونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرامین سر نبی
راځنه امدا مولا تابع اوس وړې شي راځي بلا شي کم دې چې ته حدیث بیان کړو بیان بسوي دا زمون مذهب جدا نه ده دا د مولا سے پوښ ستا مذهب نه ستا مذهب د نبی د مذهب خلاف ده خلق پرې پوهه کې چې وځي کې د اجتهاد مجال نشته ته اجتهاد نه کیږي एक اتباع नहीं देते नेक बने गदा हदीस कमजे के चाह हदीस यो बड़ा सारा मुतारिज हुई तादा पके नासिख मनसूख न मालूमेगी नूर से नहीं याद है इज्तिहाद सही इज्तिहाद इत्तिबा होता इस लो इख्तिलाफ नहीं दलदे की खबर अदा है जब हदीस बयान है वसोई दाई जम मजहब ना आदम मजहब ना जुदा संग मजहब दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब और हाँ दूसरी दलील कभी उसके मुआरिज हो बल्कि अक्सर दासी मुज्तहिद की दलील उस मसला में बजुस क़ियास के कुछ भी ना हो बल्कि खुद अपने दिल में उस तावील की औक़त न हो मगर नुसरत मज़हब के लिए तावील ज़रूरी समझते हैं दादा वहाबी खबर है ना दादा हकीम उम्मत मौलाना शफी तावील है मौलाना खबर हदीस ज़रा गलत रही है उस हदीस चराए बस हदीस का सुप्रीम कोर्ट है चिकन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई और वसीली की दिल ये नहीं मानता कि कौल मुज्तहिद को छोड़कर हदीस सही शरीफ पर अमल कर ले कि लड़े दाना वाली जिदा सही हदीस तेरा पदे दे अमलों को मौद इमाम वली पर मोल्ला कौल दे दिया अमल बबरे तो उस्ताद नबरी नो इमाम वली मौद ये लस का नमक ये उस्ताद वफात छे और आगे वो कौल ने मरजूह पाए बुरे वाले का दिखा अलग आगे इंसान ने खता की दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खता होशवन अल्लाह वबरने तभी होगा पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मशरूत वाजिबुल इत्तिबा नूर खलक मशरूत वाजिबुल इत्तिबा कदाई खबर सही व काबिल कबूल सही ना व काबिल कबूल दा जमुंग दखल को अहादीस सरा पखान रविया दा किस्म खलक दा उलमाए देवबंद दी लेकिन अगी तब दा दुख दे दा खलक कब फरमान द सही हदीस को मुकाबले के चाहे मनसूख नहीं दागे से मुखालिफ हदीस नहीं बोले पे के खावा इख्तिलाफ तो सहर दा मेहरबानी के वे जुमात तराशे अस्ताकोर जुमात खा के नजदीक बेशक तो ब्याह लड़शाल तक वो पदेशर चते और रकात इमाम हनीफा वैना दे और रकात आखिरी कह रहे ना तो सार पमूस की आखिरी कह रही और मैं बगी नहीं कर आखिरी कह रहा हूँ सब रकाती मुंह किया रकाती दा से दा दरोग मशहूर और रोज तो ठीक नहीं इख्तिलाफ दे आप मसले के बाज़ अहमद आशरी चिक फर्ज मुंजुचिन और पसी इजाजत मुर्गी जो के सूरत और बाज़ जिन्नो वर्ग वे इंतजार होगा चंदवर रोकनी चाहिए वो भाई इख्तिलाफ हुई लेकिन ना खबर है बिल्कुल गलत लगा के मस्जिद जुमात की हदीस मुताबिक खपल जुल दे दिया अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह